یو صحابي راغی د سرو زرو ګوتمۍ په لاسو. سره زر د نارینهو دپاره استعمالول حرام دي، ناجایز دي. نبی علیه السلام چې وکتل مخې واړوي، کاش چې زما د امت نارینهو سره زر نه استعمال. خفګان پې ظاهر چې تا ولې دا سره زر استعمال کړي، تا ولې د سرو زرو ګوتۍ استعمال کړي. اقا صحابي ورغی هغه ګوتۍ یې ارتا وکړه. صحابه ورته وی روایله د نبی علیه السلام مقصد دا نو خرڅی کا په بل استعمال کې راوله، صرف مطلب دا و چې پلاسوی مو. نبی علیه السلام پې ځکه خفه شو چې پلاسوی مو، دې مقصد خدا نه دی چې تی بالکل ارتا وکړه. صحابي ورته وی په دې یو ځل امام الانبیا د خفګان اثرات مې په مخ لیدلی دي، زندگی بر بزدی ګوتۍ ته لاس نه کم. په دې امام الانبیا خفه شه، مې په مخ کې د خفګان اثرات لیدل. مین دې ته وی ښه یو صحابي شاهي دربار ته تللی او ټول بادشاهان ناس، نو ډوډۍ یې خوړله، نو نوڼۍ ترېنه ارتا وشوله. چې کله نوڼۍ تان ارتا وشي هغه پاکوي، نو دا به دوباره رالي خورې به ګندۍ بیا یې مه خوره. نو هغې صحابي نوڼۍ ته لاس، دا خو ټول بادشاهان ناس، نو یو ورته وایي داسې مه کوه، دا د شاهانو دربار دی، دې کې دا ډېر بد خوی ګڼل شي چې سړی ډوډۍ راوالي. صحابي ورته وایي ااترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقه، زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د نبی علیه السلام سنت پرېږدم، زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د امام الانبیا سنت پرېږدم. نو مونږ هم مینه ده، دا مینه ده چې فرض مونځ وشي او ټول سنت پرېږدي او د جومات نه وځي، دا مینه ده. دا ته په نبی علیه السلام مینې. هغه وایي صرف ومېلې چې د کدو ټانګرې پسې نوڼۍ ګرځوله، د مرګه پورې مې کدو سره مینه کړې، ځکه چې دا د نبی علیه السلام خو. او مونږ به د جمعې فرض مونځ وکړو، سنت په پرېږدو او به دانګو، دا خو سنت دي. نو دا سنت د چا دي؟ هو دا سنت د چا دي؟ دا چا کړي دي؟ د چا مخې له به ورځي؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېد، مینه د صحابه وخه. داسې حجر اسود کاڼي ته مخامخ شو، وی ای حجر اسوده، زما عقیده ده چې ته یو کاڼی، نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي، دا مې عقیده ده. ته چاله خیر نشي ورکولی. خو ما نبی علیه السلام نه وی لیدلی چې ته ښکل کړی وې، نو ما به نه وي ښکل کړی. خو ای حجر اسوده، ما امام الانبیا لیدی او چې ته ښکل کړی وي او دا شونډې در باندې لګولې، راغې پې خولۍ پې ولګوله، ښکلې کوي ځکه دې ښکلوم چې امام الانبیا ښکل کړی. ښه مینه دې ته وایي، مینه دې ته وایي. نو موږ وایو زمونږ مینه ده، سنت نه کوو، په مخ ګیرې نه راولو، دا مینه ده؟ دا مینه ده د نبی علیه السلام سره؟